السلام علیکم. هم پښتون خبرونو سره زم روشنا ضمیر او زه يم شاه سلیم جان. د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د وزیر اعظم شهباز شریف د امریکن بزنس کونسل د غړو یو وفد سره ملاقات. حکومت کوشش کوي چې داسې زرعي اجناس پیدا کړي کم چې بهر ملکونو ته د برآمد قابل وي. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا. وزیر اعظم شهباز شریف د پالیسو په تسلسل زور هم اچولی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا ولس سره کړي وعده پوره کړي. خیبر پختونخوا کې د شهباز سپیډ نه ولس ته د 40 روپۍ فی کیلو اوړو فراهمي شروع. خیبر پختونخوا کې 100 موبایل سټورونه ارزان اوړه فراهم کیږي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وینا وايي د پیښور او ایبټ آباد زون کې د اوړو 50,000 نه زیاتې تیلې خرڅې شوې دي. الیکشن کمیشن کسی کو اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. موجوده حکومت ته د الیکشن ګټلو کوشش کیږي. دغه خلک د خپلې مرزه حلقه بندي کوي. د دوی مقصد ګرانی نه بلکې د کرپشن کیسونه ختمول دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان کارکنانو ته خطاب وایي روس سره زموږ د ارزان تیلو معاهده شوې وه. د روس دورې نه چې واپس راغلم نو دوی د عدم اعتماد تحریک پیش کړو. داخله وزیر رانا ثناء الله پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په انتخاباتو د خبرو اترو پیشکش کړي. عمران خان د مونږ سره کینی او خبرې د وکړي چې انتخابات اکتوبر کې کول دي او کورستو. د عمران خان د ضد لوجې اتحادیانو فیصله کړي چې د عمران خان په وینا الیکشن نشو کولی. د داخله وزیر رانا ثناء الله وینا وايي عمران خان اوس په اپوزیشن کې دی نو وايي چې حکومت نه منم. دو میاشتو کې د شهباز شریف مصنوعي شهرت په ډاګه شوی دی. کم سپیډ سره چې د شهباز شریف مصنوعي شهرت په ډاګه شوی په داسې سپیډ خو به شاید افریدي سنچري هم نه جوړوله. د پاکستان تحریک انصاف رهنما اسد عمر وینا پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا بغیر د څه مقابلې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین منتخب. د دوو پینل امیدوار د عمران خان په حق کې د انتخاب نه دستبردار شول. شاه محمود قریشي نائب چیرمین او اسد عمر مرکزی سیکرټري جنرال جوړ شوی. د لنډي کوتل بلدیاتي نمائندگانو لخوا د لنډي کوتل پریس کلب مخې ته احتجاج. بلدیاتي نمائندگانو ته د اختیارات او فنډونه ورکړي شي. د مظاهرینو غوښتنه وايي مظاهرینو د کال 2019 لوکل ګورنمنت ایکټ کې د صوبایي حکومت د ترمیم پر ضد ناربازي هم کړې ده. د بلوچستان قلعه سیف الله کې مسافر وړونکي ویګن کندې ته وغورځېدو. پیښه کې 22 کسان په حق رسېدلي. مړو شوو کسانو کې زنانه او ماشومان شامل. د پیښې ښکار ویګن د لورالای نه ژوب ته روان. د ډالر قیمت کې د بدلون سلسله جاری. انټر بانک مارکیټ کې ډالر نن 2 روپۍ او 23 پیسې ارزان. انټر بانک کې ډالر 201 روپۍ او 60 پیسو ته راغلی. 13 ورځ د ډالر قیمت کې 2 روپۍ او 40 پیسې اضافه شوې وه. ملک کې د بجلی بحران شارټفال د 15,000 میگاواټ نه زیات. د ملک مختلفو علاقو کې 12 غنټو پورې لوډ شیډینګ جاری. کراچۍ کې د لوډ شیډینګ دورانیه 14 غنټو ته ورسېده. اسلام آباد کې هم د 4 نه 6 غنټو پورې بجلی بندوي. ولس سختو مشکلاتو سره مخ. ایران کې یو افسوسناکه پیښه. د ریل ګاډي په یو لویه پیښه کې 21 کسان مړه. پیښه کې ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. د 15 ژوبل کسانو حالت خطرې سره ښودلی شي. It's a bit of a gift. That's nicely driven. ICC لخوا د ټیسټ نوې رینکینګ جاری. د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ټیسټ رینکینګ کې ترقی. بابر اعظم د 5 نه 4 نمبر ته رارسېدلی.
مقامی کرکٹ ټیم تیز بالر شاهین شاه افریدي د څلورم نه 5 نمبر ته تللی دی. It's below us. د ایڈونچر فلمونو مینوال لپاره د خوشاله خبر نوې انیمیټډ ایڈونچر فلم د سی 20 د جولای میاشت په 8 نیټه ریلیز کیږي. د فلم کیسه د سمندري بلاګانو نه چاپیره چولیږي. او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او بدستور وي. خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان، کشمیر او ځینې علاقو کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وایي نن زیات نه زیات درجه حرارت سبي کې 48 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شو. مهم خبرونه تاسو کتل. وخت شوی د وړې شاندمې او بیا به راځو تفصیلي خبرونو سره. هم پښتون خبرونو کې اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د پالیسو په تسلسل زور اچولې دی او وایي چې قومي اقتصاد او ولسي فلاح د سیاست نه بالاتر دي. دا خبره هغه د امریکن بزنس کاونسل د غړو یو وخت سره ملاقات کې وکړه. کوم چې نن اسلام آباد کې هغه سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم ویل چې حکومت کوشش کوي چې داسې زرعي اجناس پیدا کړي کوم چې بهر ملکونو ته د برآمد قابل وي. شهباز شریف د تجارت وزارت او سرمایه‌کارۍ افاقي بورډ ته لارښودنه وکړه چې سرمایه‌کارانو ته سره هر ډول مرسته وکړي چې ملک کې سرمایه‌کاري سیوا شي. هغه په مختلفو شعبو کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د ټاسک فورسونو جوړولو هدایات هم جاری کړل. دا ټاسک فورسونه به په سیلګرۍ، دواسازۍ، انفارمیشن ټیکنالوژي، ای کامرس، غټو صنعتونو او زراعت په شعبو کې د سرمایه‌کارۍ زیاتولو لپاره کوښښونه وکړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې داسې کوښښونه کولی شي چې موجوده حکومت د انتخابات وګټي. دوی د خپلې خوښې حلقه‌بندۍ کوي. د دوی مقصد ګراني نه خپل کرپشن کیسونه ختمولو. کارکنانو ته په خطاب کې عمران خان ویل چې روس سره مې د ارزانو تیلو معاهده کړې وه. د روس دورې نه پس واپسۍ زما خلاف عدم اعتماد پیش کړی شو. ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے، وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. عمران خان یو ځل بیا بغیر د مقابله د تحریک انصاف چیرمین منتخب شوی دی. د تحریک انصاف یو مشر فاروق حبیب په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د پارټۍ نېشنل کونسل عمران خان د نوي دور لپاره چیرمین منتخب کړو. هغه ته عمر سرفراز شیما او نیک محمد په مقابله کې ولاړو، خو دواړه د هغه په حق کې د مقابلې نه دستبردار شول. دغسې شاه محمود قریشي د پارټۍ نایب چیرمین او اسد عمر جنرال سیکرټري منتخب شوي دي. وزیر داخله رانا ثناء الله په عامو انتخاباتو پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د مذاکراتو تجویز پیش کړی دی. وزیر داخله میډیا سره خبرو کې ویلي دي عمران خان د مونږ سره خبرو تکینی چې انتخابات اکتوبر یا وروسته وکړي شي. دا معاملې د خبرو د لارې حل کېدای شي. رانا ثناء الله ویل اول د موجوده حکومت موقف و چې انتخاباتو طرف ته لاړ شي، ولې د مئی په 25مه د عمران خان دمکې وروسته حکومت اراده بدل کړه. د عمران خان د ضد او غیر جمهوری رویې له امله اتحادیانو وویل چې د عمران خان په وینا انتخابات نشو کولی. وزیر داخله ویل د پی ټی آی لانګ مارچ د حکومت د اجازت ورکولو یا د سپریم کورټ په حکم کېدای شي، ولې دې نه علاوه مارچ نشي کېدای.
د پیپلز پارټي مشر او د سند د اطلاعات وزیر شرجیل میمن ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف 9 کاله حکومت وکړو او دغه صوبه 803 ارب روپے قرضدار کړه. په خپل یو بیان کې هغه ویل چې د پاکستان جوړېدو نه تر 2014 پورې خیبر پختونخوا 99 ارب روپۍ قرضدار وه او د تحریک انصاف اقتدار کې راتلو نه پس دغه قرضه کې د تقریبا 800 ارب روپو اضافه شوې ده. شرجیل میمن ویل چې دا خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف کارکردګي وه د کومې په بنیاد چې دغه پارټي مرکز کې اقتدار کې راغله. هغه ویل چې تحریک انصاف په مالم جبا BRT او بلین ټریز پروجیکټونو کې په اربونو روپۍ کرپشن وکړو خو څوک ترې د تپوس نشته. د پیپلز پارټي دغه مشر ویل چې د تحریک انصاف خلاف د فارن فنډینګ کیس د 13 کالونه را روان دی خو فیصله په مختلفو بهانو ځنډول کیږي. بلوچستان کې د سړک په یو حادثه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. چارواکي وايي حادثه د شروع په ورځ د بلوچستان په قلعه سیف الله ضلع کې په قامي شهره د مسافرو یو ویګن یوې قندې ته پریوتو له امله رامنځته شوې ده. قلعه سیف الله کې د مقامی هسپتال چارواکو په حادثه کې د 22 کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی. په مړو کې 15 ښځې او 4 ماشومان هم شامل دي. د قلعه سیف الله ډپټي کمشنر قاسم کاکړ تر مخه ویګن د لورلای څخه ژوب ته روانو چې د اخترزی عدوله په مقام د حادثې سره مخ شو. ډپټي کمشنر ویل حادثه په غرنۍ سیمه کې شوې وه. امدادي کارکونان د مړو او زخمیانو په ویستلو کې مشکلاتو سره مخامخ شوي. سیمې ته د امبولانسونو په رسیدو مړي او زخمیان اسپتالونو ته منتقل کړي شوي. د سینټ چیرمین محمد صادق سنجرانی د قلعه سیف الله ټرافیکي پیښې کې د قیمتي ژوندونو په زیان د غم او افسوس اظهار کړی دی. د سینټ سیکریټریټ له مخې د سینټ چیرمین ویل موږ پیښه کې د مړو شوو کسانو غمجنو کورنو سره د دوی په غم کې د برابر شریک یو. صادق سنجرانی دعا وکړه چې الله دې مړو باندې رحم او غمجنو کورنو له د زغملو توفیق ورکړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا خیبر پختونخوا کې خلکو ته په ارزان قیمت د وړو ورکول شروع شوي دي. د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب د شروع په ورځ وویل د وزیر اعظم په حکم 1 کیلو وړو په 40 روپۍ ورکول کیږي. د ارزان قیمت وړو خرڅولو لپاره په خیبر پختونخوا کې 100 موبایل سټورونو کار شروع کړی دی. مریم اورنګزیب وویل خیبر پختونخوا په ایبټ او پیښور زونز کې تقسیم کړی شوی دی. په کم قیمت د وړو د ورکولو کار به د صوبې نورو علاقو ته هم وغځولی شي. د اطلاعات وزیر په وینا د موبایل سټورز شمیر به تر جون د 1400 پورې زیات شي. د 9 جون څخه به په خیبر پختونخوا کې د وړو خرڅولو لپاره عارضي ځایونه هم کار شروع کړي. تر جون 12 به د عارضي مرکزونو شمیر 500 ته رسول کیږي. مریم اورنګزیب ویل وزیر اعظم د شهباز سپیډ پروګرام لاندې د خیبر پختونخوا ولس سره د ارزان قیمت وړو ورکولو وعده پوره کړه. د لنډی کوتل بلدیاتي استازو د خپلو غوښتنو په حق کې د لنډی کوتل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د منتخب شوي بلدیاتي استازو د تحصیل چیرمین شاه خالد شنواری په مشرۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې کړې ده چې بلدیاتي نمایندګانو ته د وخت په وخت اختیارات او فنډونه ورکړي شي. هغوی د کال 2019 لوکل ګورنمنټ اکټ کې د صوبایي حکومت د ترمیم پر ضد هم نارې بازي کړې. د صوبایي حکومت لخوا ورکړې شوي فنډونو سره په هریپور کې MPA اکبر ایوب خان د آباشۍ صوبایي وزیر ارشد ایوب او یوسف ایوب نن د مختلفو سکیمونو افتتاح وکړه. په دې منصوبو کې د جینوکو سرکاري کالج، د ګورنمنت کامرس کالج د نوې بلاکونو پرانیستل، کروندګرو ته 25 نوې سولر ټیوب ویلې برابرول او محکمه زراعت لپاره د نوې ګودامونو پرانیستل شامل دي. مردان کې په 400 روډ حیدر خان کلی سره نږدې ډزو په یو پیښه کې 1 تن وژل شوی دی. د ریسکیو 1122 لخوا ترلاسه شوي معلوماتو مطابق 58 کلن مقتول د نوخار اکوړه خټک اوسیدونکی دی. د اطلاع ترلاسه کولو نه پس ریسکیو 1122 امبولانس او طبي ټیم موقع ته رسیدلی دی. ریسکیو 1122 اهلکارو مړی DHQ هسپتال ته منتقل کړی دی. مردان پولیس د جرم کوونکو خلاف کوچلي ګامونه پورته کړي دي. د شیخ ملتون او شیرګړ پولیسو د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د 2 اشتهاري مجرمانو او د هغوی د یو سهولتکار په ګډون
23 شکمن کسان نیولي دي. تفصیلاتو مطابق د نیول شوي کسانو څخه یو کلاشنکوف، 8 تمانچې او یو شمیر کارتوس هم ترلاسه شوي او د دوی پر ضد مقدمه هم درج شوې ده. بلخوا د صدر پولیس سټیشن، شهبازګړه پولیس سټیشن او چوره پولیسو منشیات خرڅونکو پر ضد هم عملیات کړي او 4 منشیات فروش یې گرفتار کړي دي. نیول شوي کسانو څخه 3 کیلو نه زیات چرس او 12 ګرامه آیس برآمد شوي. د بجلی شارټ فال د 15,000 میگاواټ نه زیات شوی دی. د ملک مختلف علاقو کې د 12 نه 14 غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي. کراچۍ کې د لوډ شیډینګ دورانیه 14 غنټو ته رسیدلې ده. نو بلخوا اسلام آباد کې هم د 4 نه 6 غنټو پورې بجلی بندوي. د بجلی نشتوالي له وجې ولس سختو مشکلات سره مخ شوی دی. ولس لخوا د موجوده حکومت نه مطالبه شوې ده چې هغوی د په سختې ګرمۍ کې په لوډ شیډینګ قابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ډالر قیمت کې د بدلون سلسله هم جاری ده. انټربینک کې ډالر نن 2 روپۍ او 23 پیسې ارزان شوی دی. د ذریعو تر مخه انټربینک کې ډالر 201 روپۍ او 20 پیسو ته راغلی دی. تیر ورځ د ډالر قیمت کې 2 روپۍ او 44 پیسې اضافه شوی وه. ډالر کې اضافه کېدو سره ملک کې ګراني هم سیوا کیږي. هم پښتون خبرونو کې اوس اخلو یو وړه شان تمام. خبرونو کې یو وارې بیا هرکلی. جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو غونډه ترسره شوې ده. غونډه د پنډۍ په GHQ کې شوې ده. غونډه کې د کور کمانډرانو نه علاوه پرنسپل سټاف افسرانو هم ګډون کړی. اجلاس کې د ملک د سلامتۍ په صورتحال او د فوج په معاملو غور شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا جوړ شوی یو کمیشن په وینا ملک ته د هغو شخصیتونو واپسې روانه ده چې پخواني حکومتونو کې کار کړی. ویل کېږي چې اګست کې د طالبانو د حکومت جوړېدو وروسته ګڼ شمېر کسان افغانستان څخه نورو هیوادونو ته تللي وو. د طالبان اسلامي امارت حکومت د شهاب الدین دلاور په مشرۍ کمیشن بهر تلونکو افغانانو ته ویلي وو چې هیواد ته دې واپس راشي. د کمیشن د کوششونو په نتیجه کې پخواني وزیر فاروق وردګ د شروع په ورځ کابل ته واپس راغلی دی. د ورځې وړاندې د پخواني صدر اشرف غني په حکومت کې د فوج ترجمان دولت وزیری هم هیواد ته واپس راغلو. دغه کمیشن وايي افغان شخصیتونو سره د رابطو په کوششونو د پخواني نظام دفاع وزارت 14 فوجي کسان ملک ته دې هفته کې واپس راغلي دي. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې ایران هغه وسلې او نور دفاعي سامان افغانستان ته واپس ورکړي دي چې د پخواني حکومت په وخت کې ګاونډي هیواد ته منتقل کړي شوي وو. افغانستان خارجه وزارت د شروع په ورځ ویل ایران سره د اسلامي امارت د مشرانو د مسلسل رابطو په نتیجه کې فوجي سامان واپس کړی شوی دی. دغه سامان د تیر انتظامیې د سقوط په وخت ایران هیواد ته اړول شوی. دغه سامان کې ګڼ شمېر سپکو او درنو وسلو بشمول بختربند گاډي، رینجرز موټرې، د اوربژنې موټر او نور فوجي گاډي بیرته د افغان حکومت ته وسپارل شول. افغان خارجه وزارت ویل د ایران اسلامي جمهوریت دغه مثبت اقدام به د دواړو هیوادونو تعلقات نور هم مضبوط کړي. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته راغلي خبريالان وایي دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي ډېره موده کېږي چې پاکستان کې پراته دي ولې د صحافیانو نړیوال تنظیمونو هیڅ پوښتنه نه ده کړې. پاکستان ته راغلي افغان خبريالانو کې 2 تنه خبريالان نجیبه زمان او محمد زمان سهیل د خپلو مشکلاتو په اړه څه داسې وینا کوي. خواته میاشتې کېږي چې ګڼ شمېر افغان خبریالان له خپلو کورنیو سره له هېواده راوتلي او پاکستان ته راغلي دي. دغه خبریالان اوس مهال په پاکستان کې د مهاجرت سختې شپې او ورځې تېروي او دوی له سختې اقتصادي، مالي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي.
تر ټولو مهمه ستونزه زموږ دا ده چې کومې وعدې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د نړیوالو ادارو لخوا د ژورنالستانو د ملاتړ د نړیوالو ادارو لخوا زموږ سره سوي وي زموږ د ایستلو په برخه کې دغه ټولنې او هیوادونه په خپلو وعدو او ژمنو کې پاتې راغلي دي. اوس ګڼ شمېر ژورنالستان چې زه هم د هغو د جملې څخه یم په پاکستان کې په سختو اقتصادي شرایطو کې موږ ژوند کوو. دلته هوا هم ډېره ګرمه ده او اکثره کورنۍ کې ماشومان دي چې هغوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري، ښوونځي ته نشي تللی، تحصیل او تعلیم یې بند شوی دی. ورسره ژورنالستان نشي کولی چې دلته کوم کار یا وظیفه ترسره کړي تر څو خپل د کورنیو ملاتړ مالي ملاتړ وکړي. نو دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. زما غوښتنه او په ټوله کې د دغه ژورنالستانو غوښتنه دا ده له نړیوالې ټولنې څخه د ژورنالستانو له نړیوالو ادارو څخه. په ایران کې د ریل ګاډي حادثې له امله لږ تر لږه 21 کسان وژلي شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. رسکیو چارواکو وینا تر مخه د 15 وګړو حالت اوس هم تشویشناک دی. ریل ګاډي د مشهد څخه یزد روانو چې د پټلۍ څخه کوز شو او کرین سره یې ټکر وخوړه. رپورټونو تر مخه د پیښې ځای ته 3 هلیکاپټرې او یو امبولانس لیږلي شوي دي. خو لرې پرتې سیمه کې د کمزور مواصلاتي نظام له امله لا مشکلات رامنځته شوي دي. خبرونو کې وخت شوی د لوبو د حال. د آی سی سی لخوا د ټیسټ او T20 فارمیټ نوې رینکینګ جاری شوی دی. په ټیسټ رینکینګ کې د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم یوه درجه نور هم ترقي وشوه. په رینکینګ کې بابر اعظم 5م څخه 4م نمبر ته راغلی دی. بلخوا د آسټرالیا لوبغاړي مارش لبوشین او اول نمبر انګلیش کرکټر جوی روټ په 2م موجود دی. په T20 او ون ډے فارمیټ کې د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په اول نمبر موجود دی. د نه علاوه امام الحق په 3م او شاهین شافریدي په 4م نمبر موجود دی. نوې انیمیټډ ایڈونچر فلم دی سی بیسٹ د جولای په 8مه نیټه ریلیز کیږي. په نیټ فلیکس د دې فلم ټریلر جاری شوی دی چې ځوانان تماشبین پکې ډېره دلچسپي اخلي. دا فلم د سمندري بلاګانو سره د یو جهاز چلونکي په مقابله جوړ شوی دی چې د ایډونچر او مارکو نه ډک دی. فلم کې ښودل شوي دي چې په کومه زمانه کې سمندرونه د بلاګانو نه ډک وو نو یو ځوان جهازران په یو خطرناک سمندري سفر روانیږي. هغه د سمندر هغو برخو ته ورسیږي چېرته چې نقشه هم ختمه شي او د جهازران ازمایش شروع شي. د فلم شوقیانو دا انیمیټډ فلم د سمندري ایډونچر یو زړه راښکونکې نمونه ګڼلې ده او ورته په انتظار دي. It's below us. د مس مارول سیریز لومبی قسط به نن جاری کیږي. مس مارول لومبی سپر هیرو سیریز دی چې پکې یو کینیډین پاکستانی جنۍ کردار ادا کړی دی. مس مارول کې پاکستانی نژاد ایمان ویلانی د کمالا خان په نوم مرکزی کردار لوبولی دی. د نوموړي پروډکشن هاوس ډیزنی لخوا جوړ شوی فلم مس مارول به په 14 جون پاکستانی سینماګانو کې هم ښودل کیږي. I'm in Fantasyland. That is not you. That's a fantasy too. Know what you are. I'm a superhero. Too much. نن په ټوله دنیا کې د سمندرونو ورځ ولمانځل شوه. سږکال د دې ورځ موضوع د سمندرونو لپاره په ګډه کار تیزولو. د دې ورځې د لمانځلو هدف د سمندرونو اهمیت په ګوته کول او د انساني سرګرمو په سمندرونو د اغیزې په هکله خلکو کې شعور بیدارول دي. د دې ورځې په مناسبت د دنیا مختلفو ښارونو کې داسې تقریبات منعقد کولی شي د کوم په ذریعه چې خلکو کې دا شعور بیدار کړی شي چې سمندرونو ته د ګندونه او د ګټرو اوبه نه غورځوي، ولې چې دې سره په ټول انساني او سمندري حیات باندې ډېر خراب اثر پرېوځي. د خبرونو اخره کې اوس د موسم حال. د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او وچ وي.
د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې خیبر پښتونخوا کشمیر او ګلګت بلتستان په ځینو برخو کې د باران امکان هم شتون لري. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې نن زیات نه زیات درجه حرارت سبي کې 48 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. موسمیاتو محکمې ولس ته هدایت جاری کړې دي چې بغیر د څه ضرورت دی د خپلو کورونو څخه نه راوځي. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې یوټیوب، فیسبوک او انسټاګرام پیجونه کتلی شئ. د لوی الله په امان.